چې موږ باید داسې زده کړې وکړو او په دې لاره کې داسې هڅې وکړو چې هیڅ یو خارجي قوت آینده ونه کولی شي چې د افغانستان خاوره بیا اشغال کړي. تاسې ته د دې مظلوم ملت سترګې دي، تاسې د دې مظلوم ملت مدافعین یاست او هغوی مو خپل مدافعین او ساتونکي بولي. تاسو ته آینده دا تمه ده چې دا ځوانان به د دې هېواد ساتنه کوي، زموږ د عزت ساتنه به کوي او زموږ هغه ارمانونه چې موږ یې په زړو کې لرو د دوی په سود سرته رسېږي. نو باید ډېر هوښیار او بیداره واوسېږي. خدای نه کرده داسې نشي چې سبا موږ او تاسې د دې ملت د اوږو بار وګرځېږو او یا یې د شرمندګۍ سبب وګرځېږو. خرڅ نسو، خیانت ونکو، بې وجدانه نسو او خپل افغاني غیرت ونه بایلو. په دې خدمت کې باید الله تعالی موږ تاسو ته عقلونه راکړي دي، فکرونه یې راکړي دي، مکلف کړي یو. د هیڅ چا په پټو سترګو اطاعت ونه کړو. زما اطاعت باید په پټو سترګو ونه شي، باید وکتل شي چې دا څوک دی، څه یې کړي وه او اوس کوم فکر او کومه اراده لري. تاسو ته آینده دا تمه ده چې دا ځوانان به د دې هېواد ساتنه کوي، زموږ د عزت ساتنه به کوي او زموږ هغه ارمانونه